ورحمت الله وبرکاته. یاران دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ، د ژوند موضوع کې وئ. تاسو ته پته ده چې نن سبا د خیر 13 اګست دی. نو د دې وجې نه په سکولونو کې چې کومه ریخه په زور او شور سره تیاریانې روانې دي. دا زمونږ کالج دی. په دې کالج کې موږ د کورسو شروع کړی دی. دا غټه ایریا ده. سبا چې کوم دی هغه په سکولونو کې پروګرام دی. په 13 اګست باندې به زموږ په سکول کې معمولي شان پروګرام وي. د هغې پروګرام دپاره زموږ څه اوسئ، انشاءالله موږ داسې پروګرام نه لا ښه یو څه به وګورئ. انشاءالله که ژوند زندګي وه هغه به موږ تیاریانې کړلي. او دا نن چې کومه دی د سکول سټوډنټ چې کومه دي یعنې ګرلز سیکشن جنکو چې کومه ده ډېره ښایسته ښکلې مزداره خواري کړله. په دې خواري ته کتلی شئ، دا یې پروپوسان لګولي د 14 اګست. تاسو دا وګورئ چې دا یې په 14 اګست دپاره چې کوم تیاریانې کړلي هغه دا دي. دا یې ښایسته ښایسته تیاریانې کړلي. نو د 14 اګست دپاره ښایسته او ښکلی او مزیدار پروګرام چې کوم دا انشاءالله د آغاز کېږي د خیر څخه 13 اګست په زموږ د خیر څخه پروګرام سټارټېږي. خلک وایي اکثر یاران دوستان وایي یاره وایي مونږ وایي 14 اګست نه مناوهو، وایي ولې مونږ آزاد یو څه. نو زه دا خبره کوم چې ته د خپلې ازادۍ خبره بالکل غلطه کې. بالکل پاکستان یو آزاد جمهوري ملک دی او بالکل مونږ آزاد یو، مونږ د کفارو نه آزاد یو. خو دې خو دا مقصد دی چې بس تل د مونږ د حکومت لاندې یو، حکومت لاندې خامخا یې بقایا. پاکستان آزاد ملک دی، دلته هر څه کولی شي، دلته هر څه خپله مرضي چې څه کوي هغه کولی شي. په جوبان کې مونږ اوس کوه امام صاحب د خپلې مرضۍ بیان کولی شي، هر څه کولی شي. دلته په چا پسې خبره کوې کوه. ته په بار ملک چا پسې خبره وکړه چې سرمن دې اړئ که نه اړئ، پوستکې دې نه اړئ. تاسو کتلی شئ دا چې اوس تیاري ده کړلي. دا پروپوسان دا یې لګول دي. دا یې ښایسته تیارې کړلي. جنکو غټه خواري محنت یې کړی دی، ډېر زیات محنت خواري یې کړې ده. هر څه تیار کړل دي ښایسته. دوی به انشاءالله د خیره څه تاسو به موږ وښیو. جنکۍ ډېره خواري کوي. هلکان دومره خواري نه کوي، ارامیان وي، او جنکۍ ډېره خواري کوي. تاسو کتلی شئ غټه خواري